السلام علیکم ملګرو. کامران اکمل هم اخر د محمد عامر خلاف بیان ورکو جی. ډیر خلک داسې وایي چې محمد عامر دی واپس ټیم تراشي، ریټایرمنټ دی واخلي واپس ټیم جوائن کیږي. اوس په دې ویډیو کې مون خبره کوو چې آیا د محمد عامر په ټیم کې ځای جوړیږي او کنه، او کامران اکمل چې دا کومه خبره کړې د محمد عامر خلاف دا خبره ټیک ده کنه. نو تاسو هم خپل رائے ما سره په کامنټ کې پېښ کول شئ. کامران اکمل ویل دي چې محمد عامر ټیم ته راوستو نه مخکې کوم دی تاسو د هغه کلاړیانو سوچو کوي کم کلاړیان چې تر اوسه د پاکستان کرکټ ټیم سلیکشن سړاندو شو، مطلب ټیلنټ پکې شته دی خو هغه ټیم کې سلیکټ کیږي نه، په څه وجه باندې نه سلیکټ کیږي چې کرنټلی پاکستان ټیم کې ځای نشته د نوي سلیکشن لپاره. تاسو به کتلی وي احسان الله ټیم ته راغو، شاهنواز دانی خبره بیخي ختم شو، شاهنواز دانی به نوم او نشان اوس ختم شي جی. داس نور هم ټیلنټ شته، فاست بالران شته چې هغه په قطار کې ولاړ چې کله موږ پاکستان کرکټ ټیم کې سلیکټ کیږو او هغه ښه بالینګ کوي. لکه مثال به تاسو د عمر ګل د غرواره درکم، عباس افریدي چې په پی اس ال کې ډېر ښه بالینګ کړی و، پی اس ال ټاپ وکټ ټیکر هم دا اوس پی اس ال 2023 چې کوم تیر شو جی. دا عباس افریدي نه علاوه نور هم داسې کلاړیان شته چې هغه سلیکشن په چړاند شو جی. نو اوس چې محمد عامر وای دا رقم نکمل د خلی خبره ده، وای محمد عامر چې تاسو ټیم ته راولئ نو تاسو راتلونکي نسل سره نوی ټیلنټ سره تاسو زیاتې کوي. محمد عامر الریډي پاکستان کرکټ ټیم کې گیم کړی دی او هغه په خپل خوخه باندې ریټایرمنټ ایشته چا فورس کړی نه دی، نه چا په وجه باندې چې هغه ریټایرمنټ ایشته دی، هغه تاسو له الریډي پته شته خو چا ولدا نه دی ویلي چې په زور په هغه ریټایرمنټ نه دی ایشته او هغه وای الریډي په انګلند کې سټ انګلند کې بغیا بزنس کوي یا کې دیشي چرته کاونټي کرکټ کوي. دا کامران اکمل د خلی خبره ده. محمد عامر وای واپس ټیم ته راوستل نه دی پکار، ځکه چې زموږ کم نه راتلونکي ټیلنټ ته غي سره دا زیاتې دي او بل د پاکستان کرکټ ټیم کرنٹ ټیم کې اوس دا غزه جوړیږي هم نه. تاسو وګورئ نسیم شاه دی، شاهین افریدي دی، حارث رؤوف دی، احسان الله پکې نوې بالر راغونه، دومره ډېر بالران به ټیم کې کم بالر لبته موقع ورکېږي. نو که تاسو په دې خبره سوچو کوي د کامران اکمل خبره هم څه حد پورې ټیک ته. بل د پی سی بی او د محمد عامر حواله سره دا خبره ډیره زیاته ورل شي و چې پی سی بی پاکستان کرکټ بورډ منیجمنت وای محمد عامر ته ویلو چې ته زیاتې خبرې مکه او په خپل پرفارمنس باندې فوکس وساته، ته ټیم له واپس راتلې شي او ریټایرمنټ واپس واخله. او چون کې پی سی بی هم دا خبره کلیر کړې ده چې مونږه د چاکلاړیانو محتاج نیو، محمد عامر الریډي ریټایرمنټ ایشتل دی او مونږ هیڅ قسم داسې خبره محمد عامر سره نه ده کړې چې ته پرفارمنس وکړو واپس ټیم ته راتلی شي جی. نو بالکل دا خبره ټیک ده، یو کلاړي به ال ټیم کې سره کیږي چې هغه پرفارمنس شو کی. اوس احسان الله په بي اس ال کې پرفارمنس شو کو نو ال ټیم ته راغو جی. نو په تیر شوی پی اس ال کې دا کم پی اس ال چې تیر شو پاغه کې هم د محمد عامر پرفارمنس داسې ښه پرفارمنس نو کچره هغه وکټي خې ایشتلې وي، مطلب ټاپ وکټ ټیکر پاتې شو یا هغه داسې بالینګ کړو چې هغه دا کم سلیکشن کمیټي دغه امپریس کړي و. نو کې دې چې هغه په ټیم کې سلیکټ کړو او د محمد عامر پرفارمنس اوس هغه رنګ نه چې څنګه ته مونږ توقع ساتو. او بل چې محمد عامر ته ټیم ته راولي نو یا به حارث رؤوف ډراپ کې، یا به نسیم شاه ډراپ کې، یا به شاهین افریدي ډراپ کې، یا به احسان الله ډراپ کې. نو احسان الله خو لا نوې ټیلنټ دی، هغه موږ له پکار اوس پاکستان کرکټ بورډ له پکار چې په احسان الله باندې کار وکړي. راتلونکي ټایم کې دا یو ډېر غټ افیکټ پریوته شي راتلونکي نور ټیمانو د پاره. نو احسان الله باندې خواري پکار ده جی. محمد عامر بس اوس خبره ختمه شوې ده، د کامران اکمل د خلی خبره ده. څومره هم د محمد عامر فینز دي نو بس دی ډېر صبر کې د محمد عامر نه، ځکه د هغه پی سی بی پاکستان کرکټ ټیم ته راتلو چانسز ډیر زیات کم شوي دي. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ، جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.